که به تاسو کې څوک داسې وي چې 9 جنوري 2025 د زیارت په ورځ او دغه رنګې د جمعې په شپه باندې محترمو دا وظیفه وکړي. وظیفه دومره قیمتي ده محترمو چې هلکه په کال کې یوه پیره صرف دا وظیفه کوي، یوه پیره، او ټول کال به الله پاک د انسان نه بې انتها رزق دا ورکوي. یاد ساتئ محترمو، که دی د الله پاک نه مال او دولت غواړي، الله پاک به له مال او دولت بې انتها ورکوي. که دی د الله پاک نه کاروبار غواړي، الله پاک به له کاروبار ورکوي. که دی د الله پاک نه نوکري غواړي، الله پاک به له نوکري ورکوي. که دی د الله پاک نه خوشحالي غواړي، الله پاک به له خوشحالي ورکوي. که دی د غمونو نه، پریشانو نه، تکالیفو نه نجات غواړي، الله پاک به له نجات ورکوي. که دی وایي چې زما د ټول حاجتونه دې پوره شي، الله پاک به له ټول حاجتونه پوره کړي. او دی وایي چې ما ته د وراثت کې حصه میلاو شي بهترینه، الله پاک به له بهترین حصه ورکړي. که دی وایي چې ما ته خپل محبت دا میلاو شي، دا وظیفه دی وکړي، انشاءالله العزیز محبوب به د په قدمونو کې وي. خو یاد ساتئ محترمو چې وظیفه ډېره زیاته کمال ده. مخکې مې ځکه درته ویل چې هغه ټایم پورې تاسو دا کوم صورت زه تاسو ته ښیم دا شروع کړئ، هغه ټایم پورې بیله برابر کړئ، مکمل یقین سره، مکمل دهان سره، مکمل توجه سره تاسو دا وظیفه وکړئ. انشاءالله چې سم د الله پاک نه غواړئ، الله پاک به درکړي دله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ ټول حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زموږ او تاسو ټول مشکلات ختم کړي. الله پاک دې د مال او دولت او د رزق او د نوکری او د کاروبار باران محترم په دې خلکو باندې وکړي. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته د کمال وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې دا وظیفه په 9 جنوري باندې کول دي. هغې نه مخکې شروع کړئ نو 9 جنوري ته به ایله تاسو دا وظیفه دا برابر کړئ. د زیارت په ورځ د جمعې په شپه باندې ډېره زیاته عجیبه، ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. او دا وظیفه محترم په کال کې صرف یو پیره کول دي. یو پیره تاسو په کال کې دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز پوره کال دا به تاسو مزې اهلئ. پوره کال به تاسو د رزق نه، د مال او دولت نه دا به الله پاک تاسو محترم مالامال کړي. که تاسو کې څوک داسې وي چې هغه د الله پاک نه رزق غواړي بې انتها، دا وظیفه شروع کړه، الله پاک به در ډېر زیات رزق درکړي. که تاسو چېرته خپل حاجات په الله پاک باندې پوره کول غواړئ نو دا وظیفه شروع کړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي. څومره ستاسو مسایل دي دا مسایل تاسو حل کول غواړئ، دا وظیفه شروع کړئ، انشاءالله العزیز ټول مسایل به الله پاک ستاسو ختم کړي. دغه رنګه محترمو که تاسو سکون غواړئ وظیفه شروع کړئ، الله پاک به تاسو له سکون درکړي. که تاسو د الله پاک نه خوشحالي غواړئ نو دا وظیفه شروع کړئ، نو الله پاک به تاسو له خوشحالي محترمو درکړي. ډېره زیاته عجیبه، ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده. کوشش وکړئ چې په ژوند کې دا وظیفه یو ځل د هماها وکړئ. د وظیفې ترتیب، د وظیفې طریقه کار محترمو داسې دی. که تاسو دا وظیفه کول غواړئ اوس نه شروع کړئ سورة توبه دا په 10مه سپاره کې د 10مه او 11مه سپاره کې سورة توبه ده. تاسو به سورة توبه دا محترمو 9 پیرې ووایئ. څو پیرې؟ 9 پیرې به تاسو سورة توبه ووایئ. او د هغې نه مخکې وروسته به 14 پیرې مخکې درود شریف او 14 پیرې وروسته درود شریف، او د هغې نه بعد محترمو روزانه 100 پیرې یا رزاق او 100 پیرې الله الصمد، بیا د هغې نه بعد 14 پیرې درود شریف دا تاسو ووایئ. چې کله تاسو درود شریف دا وویلې، چې کله تاسو دا وظیفه کوئ نو دا پکار ده چې تاسو ته مخامخ په یو پلیټ کې باجره پرته وي او په بل پلیټ کې چاول او وریجې دا پرتې وي. نو کله تاسو دا وظیفه کوئ، که یو پیره کوئ که 2 پیره، او مطلب دا چې 9 تاریخ پر 9 پیرې سورة توبه دا ویل پکاري.
نو تاسو دغه کم چې تاسو سوره توبه ویله یا کم چې یا رزاق ویل الله صمد ویلي دا به تاسو په باجره باندې دموي او دغه رنګ په دی باندې به تاسو چاول دا به دموي چې کله تاسو دم کړل یا مطلب تاسو په یو ورځ دا وظیفه استو کړله یا تاسو نهم تاریخ پور دا وظیفه استو کړله او تاسو هغه باندې چاول لا دم کړل یا تاسو په دا باجره دم کړله نو بیا به د چاولو نه حصے ساده کې نه حصے او دغه رنګ درې باجرې بم نه حصے دا وسازه کې وظیفه ستا برابر شوه په 9 جنوري باندې نو په 10 جنوري باندې با تاسو دا څومره چاول نه حصے نه ځای کړی دي او دغه رنګ باجرم ته نه ځای کړی دا نه حصو کې تقسیم کړی دا نو په 10 جنوري باندې با کوم یو حساب دغه راوالی چاول او بل حساب باجره والی دا براوالی او مرغو ته به برا وروشندې چې کله ته پرندو ته یا مرغو ته دا وروشندې برا خو نیت بداو کې چې الله پاک زما رزق دا سیوا کې یا الله پاک مال او دولت دا ډیر زیات راکې یا الله پاک دا مسله مې دا مسله دا ختم کې یا ساته محترم د وظیفه ټایم ماسوتن 9 بجې دی تاسو ماسوتن 9 بجې د سورې توبه د وظیفه تاسو کوي ان شاء الله عزیز په ترتیب باندې په طریقه کار باندې اذان خپوي کوي بیا دغه نه بعد وظیفه د شروع کوي ان شاء الله عزیز کو تاسو د الله پاک نه مال غواړي الله پاک نه دولت غواړي رزق غواړي دیاړي نوکری غواړي الله پاک محترم حاجات پر کېدل غواړي چې سم غواړي ان شاء الله عزیز الله پاک بهر څه تاسو ورکړي دنیا به تاسو قدمونه کوي الله پاکم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته